بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، دا وخت زه د جناب محترم مولانا سلطنت خان صاحب پی ایچ ڈی اسلامیات او اسلامیک لټریچر او دویم نمبر دی مولانا شیر محمد صاحب چې دی جمعه اسلامي والا پی ایچ ڈی اسلامیات او عربي. دریم نمبر زمونږ قیمتي جناب محترم شبیر احمد صاحب چې سرپرست اعلی دی جمعیت علماء اسلام. نن موږ د پیرقبندۍ او د نسل پرستۍ په سلسله کې دلته کې راغونډ شوي یو او ځکه چې دا فساد دومره خور شوی دی چې اوس د دې د راټینګېدو حل نشته. نو جناب سلطان خان صاحب په مختصر الفاظو کې دا ووایي چې د دې پیرقبندۍ وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو مذهب یو دی چې د هغې نوم اسلام دی او د اسلام بنیادي تعلیمات چې دي هغه د قرآن او سنت نه اخذ کیږي. نو زمونږ دپاره مشعل راه قرآن او سنت دي. په قرآن او سنت کې مونږ او تاسو ته الله پاک ټولو مسلمانانو ته ویلي چې تاسو رونه یئ. د یو آدم علیه السلام او حوا علیه السلام نه مې پیدا کړي یئ او په تاسو کې که څه شعوب او قبایل دي، غټ قبایل دي، واړه قبایل دي، نسبونه دي، نو دا د تعارف او د یو بل د پیژنګلو دپاره دي. دا په یو بل باندې د اونچ نیچ دپاره نه دي. جی تعصب یو غټ ګناه دی. احادیثو کې په دې باندې تفصیل سره رد شوی دی. الله دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي د تعصب نه. تعصب اصل کې عصبیت او تعصب د عصب نه دی، عصب دی پټو ته ویلی شي په دې انسان کې. موږ چې ورته اعصابي نظام وایو، دا لفظ هم د هغې نه اخیستلی شوی دی. د دې مطلب دا دی چې د خپل ذاتي یا د خپل نسبي یا د خپل علاقایي یا د خپل مسلکي جماعتي فایدې دپاره د بل نقصان کول، د بل تذلیل کول، بل ته سپک کتل، دا چې دی دا تعصب دی او دا شی دا ډېر زیات عام دی. خو زمونږ یو ګیله دا راځي چې د دې تعصب ډېر شی قسمونه دي، خو موږ پکې صرف یو قسم تعصب چیړو چې هغه مسلکي یا جماعتي تعصب دی او خبره راولو په مسلمانانو کې علماو او مذهبي جماعتونو له هغه په دې نوم سره موږ د یو بل په منځ کې جنګو. حالانکه د تعصب ګڼ قسمونه دي. دغسې لساني تعصب دی، د پښتون او د پنجاب د ژبې او د عربي او د عجمي د ژبې په دې ژبې په بنیاد باندې یو بل نه زغمو، نو دغه لساني تعصبات شته دی. نسلي تعصبات زمونږ شته دی چې پښتون او دا میا او دا جولا او دا ترکاڼ او دا پلانې او دا پلانې په هغه بنیاد باندې یو بل نه زغمو، یو بل نه برداشت کوو. د میډیا تعصب شته دی په دې دور کې. د میډیا په دې دور کې چې لکه یو غلط کار دی، نو هغه زما دپاره هم غلط دی، ستا دپاره هم غلط دی، هغه د بل دپاره هم غلط دی. خو که دغه غلط کار یو عام سړی وکړي، یو عام سیاسي سړی وکړي، یو خاني وکړي، یو بل عام کسي وکړي، نو هغې له دونه کوریج نه ورکولی کېږي. خو که دغه مونږ بالفرض و تقدیر زمونږ په یو جومات کې وشو، یو مدرسه کې وشو، یو عالم وکړو، هغې له دونه کوریج ورکولی کېږي چې ځمکه اسمان له ځي، اسمان ځمکې له راځي. احکاماتو او زمونږ د مسلمانۍ منبع چې دا هغه قرآن او سنت دی. قرآن او سنت موږ ته د ورورولۍ او د اتحاد او د اتفاق د دې درس راکړی دی. نبي علیه الصلاة والسلام اخیره خطبه د حجة الوداع کې ویلي وو چې لا فضل لعربي علی جميع ولا لعجمي علی عربي ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوى. دا د جمعه اسلامي د علاقې په غټ علماو کې پی ایچ ډي علما دی او جی یو شاعر وایي مونږ یو وو
یو به یو رقیب شو هوښیار مونږ یو به یو رقیب شو هوښیار او د لا اله ویونکی به وي رور او زمونږ یار نو دې په هکله څه وایي نو ستاسو خبره خو صحیح ده چې لا اله الا الله څوک وایي ټولو نه اول خو ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو دا داسې ښکلی مجلس منعقد کړو دا علماء کرام راوغوښتل او په یوه اهمه مسله باندې تاسو دلته دا پروګرام منعقد کړل په دې تاسو ته مبارکباد هم درکو شکریه هم ادا کوو هغې نه وروستو دا ده چې د لا اله الا الله په بنیاد خو دا ټول نظام قایم دی او که کله د لا اله الا الله په پوره تشریح باندې او په وضاحت باندې انسان غور وکړي دا مکمل اسلام دی مکمل نظام حیات دی او لکه حدیث کې ویلی شوي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې لا اله الا الله ویلو دی به داخل شي جنت ته د دې په ضمن کې محدثین دا نکته ذکر کوي چې داخليږي به جنت ته چې د دې کلمې مطابق ټول ژوند تیر کړي دی به اولا داخليږي خو که څه کمزوري دي په دې کې شوې وه نو ثانیا به خامخا داخليږي لکه څنګه چې په 14مه سپاره کې دي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ډېر کله ته به خوښیه کسان چې کافران دي کاش مسلمانان وي قرطبي لیکي بېشک چې دا به په هغه وخت کې د ارمان کېږي چې کله الله پاک اعلان وکړي چې چا یو ظلم کلمه ویلې ده هغه د دې جهنم نه وځي نو په دې وخت کې به کافران ارمان وکړي کاش مونږ کلمه ویلې نو که د دغه کلمې مطابق مونږ ژوند تیر کو د دې مطابق مونږ خپل ټول 40 غنټې ژوند د دې مطابق د اسلام مطابق کو او د اسلام د پاره جدوجہد وکړو اقامت دین د پاره دین قائمول لپاره د اسلامي نظام د پاره جدوجہد وکړو نو بیا خو څه مشکلات نشته دا چې د امت مسلمه چې داس تقسیم دی که نه نو څه ګڼئ ستاسو په خیال کې د دې حل څه دی نو د امت مسلمه د تقسیم او د تفرقو په حواله سره خدا ده چې د دې حل دا ده چې دا په اسلام باندې عمل شروع شي او ذاتی مفاد لري شي که ذاتی مفاد کله لري شو نو بیا امت متحد کېدی شي ځکه چې په قرآن مجید په سورہ آل عمران 103 نمبر آیت کې الله پاک فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا یاد کوي اذكروا نعمة الله علیکم پتا سو الله نعمتونه کړو هغه یاد کوي کله دشمنان وي الله رونه وګرځولې نو منګولې د الله په دین ولګوي نو د حبل الله نه مراد قرآن او حدیث دي او قرآن دی بعض مفسرین اکثریت دا وایي چې مراد دي او رسول الله سم دا خبره کړې و چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنت نبیه تاسو کې دوه سيزونه پرېږدم تر څو پورې تاسو په هغه منګولې ولګوي تاسو به ګمراه نشئ دیو جنا ترمذی هم دا یو روایت ذکر کړی دی او نور حدیث کتابونو کې هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لاس د الله پاک به مال جماع لفظ هم راغلی حدیث کې او علل جماعت هم راغلی دا په جماعت باندې وي او دغه رنګ بل حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې يهوديان 71 ډلې وي فرقې وي عیسایان 72 او زما امت 73 جوړیږي بیا صحابه ورزو کې یا رسول الله د دې بحل سي لکه ستاسو خبره چې دا فرقې بس ختمي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما انا علیه و اصحابي زما صحابه کرام چې په کم میشن یو کومه طریقه ده په کم کار باندې په څنګه طریقه روان یو څنګه کار کو څنګه عمل کو اسلام د لپاره کم جدوجہد کو دا چا شروع کو نو هغه به کامیاب شي دی دین دور ته وګوره چې د عمر فاروق او بکر صدیق رضی الله عنهما په دور کې چې اس قسمه مسائل نو نو په هغه وخت کې د دین اسلام اندلس ته او د روم ته او ایران ته دا فتح شو خو وروسته چې کله بیا معمولی مسلې راغلې او خلفای راشدین کې عثمان غنی ته هم شهید شو نور حالات داسې راغلل د هغې په بنیاد باندې د هغه دور کې حالات بیا هم ټیکو وروستو حالات ډېر ګډوډ شول فرقه بندۍ د دین سرپرستۍ چې دا په موږ کې عامه ده څوک پښتون دی څوک مولا دی څوک میا شو څوک هندو شو څوک بلوچی شو څوک هندوستانی شو نو د دې مضر اثراتو نه به ستاسو په خیال باندې د الله حکم څه دی او بچاو به دې څنګه کېږي جزاکم الله تاسو خوشحاله کړي چې دې ناشنا مې خپل د راوغوښتمه او د دې خبرې وضاحت ته وکړو تپوس ته وکړو د دې بنیاد اصل کې جهالت دی چې انسان کې علم نه وي علم په نشوالي په وجه باندې په خپل یو معمولي صفت باندې فخر کوي جی او د هغې وضاحت الله پاک په دین کې موږ ته کړی د نبي علیه السلام په ژبه باندې
وګورئ آیات په اخر کې وی ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یو غوروالی د انسان د الله په نزد دی، د هغې لپاره بنیاد تقوا او د الله یری ښودل او د هغې بیا بنیاد د نبی علیه السلام په زمانه کې صحابه موږ ته عملا ښودل دی. هغه صحابه کرام چې د روم نه فارس نه د یو ځای نه بل ځای نه مسافر راغلي وو، د رنګونو په لحاظ سره د نسبونو په لحاظ سره کمزوري وو، خو د نبی علیه الصلاة والسلام په مدرسه کې داخل شي د هغه تعلیمات یې خپل کړي وو. نو هغوی ته به عمر صاحب انت سیدنا وي، ته زموږ سردار یې، د هغوی قدر به یې کوو، د هغوی ته په اوچت نظر کتل. نو اولنی زمونږ د نسل پرستۍ او د دې بنیاد جهالت دی چې موږ ته خپل حقیقت نه دی معلوم چې موږ څه یو او چېرته روان یو. د هغې د وجې نه په دنیا کې په معمولي شي باندې فخر کوو چې یا مال دی یا عهده ده یا نسب دی. دا په دنیا کې د فخر دپاره الله پاک نه دی پیدا کړي. بنیادي شیز په دنیا کې د الله پاک بندګي ده. چې کله انسان کې د الله بندګي نو بیا رونه رونه یې که نه. هغه د صحابو تاریخ موږ لټو، تابعینو لټو، وروسته بیا زمانه کې تېرېدل راته نو وروسته کمزورتیا راغله. خو لیکن چې کله هغه دین باندې کلک خلک ولاړو په هغو کې دا تعصب نه و چې دا د مهاجر دی، دا انصار دی، دا د بلې فرقې، دا د بلې فرقې، دا پکې نه وه. خو چې څومره دین نه لرې والی راځي دومره بیا په انسان په اعمالو کې کمزورتیا راځي. نو زموږ اولنی نقصان د فرقه بندۍ او د نسل پرستۍ او په خپل قومونو باندې فخر دا د جهالت نښه ده. بېشکه دا د جهالت وجه ځکه ده چې که جهالت نه وي نو بیا به دا موږ ټول یو شانګې انسانان یو. بېشکه بیا چې الله پاک په دنیا کې نسبونه پیدا کړي نو یو خو مولوي صاحب وفرمایل، سلطان خان مولوي صاحب، چې الله فرمایل لتعارفوا ان اکرمکم، چې تا دې دپاره تاسو یو بل وپېژنئ. او بیا دغه نسبونو څه خاصیت دي چې کله نسبونه مخکې نه سم راغلي دا خلکو نه الله پاک کارونه هم سم کوي، بیا کارونه هم کمزوري کېږي. خو لیکن دا د دنیا یو رواج دی چې که دنیا کې نیان نه وي، جولاګان نه وي، دا انګر ترکاڼ نه وي، ژوند به موږ څنګه تېروو. خو دا هر یو د ژوند د پیشي دپاره الله پاک خلک تیار کړي او په هغوی په کار کې مصروفه دي. د دې وجه نه دیوبند علما به طلباو ته وصیت کوو چې کوم خادم په دارالعلوم کې ولاړ دی او تاسو ته دغه پاکې لټرین پاکېدل به سپک نه ګورئ. دا هم د دې مدرسې یو اهم جز دی. که دغه لټرین پاکونکي نه وي بیا تاسو به څومره تکلیف وي. دا خاص کر په دې مدرسو کې دا شی نشته دی. دا طالبان ټول د یو غر نه راغلي، څه د بل غر نه راغلي، څوک نسبونو په لحاظ خو دا پکې څوک نشي ثابتولی چې استاد به شاګرد ته ویل چې ته یا پلانکې ته پلانکې ته سپکې، دا پکې نشته. هلته کې علم ماحولي او د دې خبرې اظهار چې نسبونو کې غوروالی نشته، غوروالی خو د الله پاک ته په نزدېکت دی. نو د دې وجه نه موږ نه نسلونه هم جوړ شي، بیا نسل پرستي را کې راشي، تعصب را کې راشي، دا پښتو ده، دا ګوجرو ده، دا بلې ژبه ولې، دا بلې ژبه نو اصل بنیاد د هغې جهالت دی. او بل موږ د الله نه لرې کېږو بې بېدینۍ سره. خبرې به راته ډېرې معلومې خو لیکن عملا انتهایي کمزورتیا ده. چې هر انسان خپل ګریوان کې سر ښکته کړي نو پته ورته لګي چې په ما کې دینداري څو ده. د خبرو باب کې خو به زه ډېر ماهر یم او ظاهري شکل به مې هم ښایي برابر یې پټکۍ دی ګیره ده. خو کله سړي د بل سره معامله راشي، دنیوي معاملات په هغې کې پته لګي چې دا سړی ټیک دی که خطا دی. زموږ اکثر د بېدینۍ د وجې نه، د بدعملۍ د وجې نه موږ د نقصان جوړ شي، د هغې نه فرقې جوړې شي. او باقي دا علما کرام پسې خلک لګېدل چې دا فرقې دي، دا پلانکې دي، کې فرقې نشته، دا ټول مسلمانان دي. او بیا خاص کر چې دا کوم مشران زمونږ دي په دې علاقو کې موږ وینو یو بل سره دومره په مینه محبت میلاویږي، خو لیکن لاندې خدای خبر ده چې څه سازش به شي، څه نقصان دی. هغه لاندې کسان یو بل ته لابد ګوري، دا بره مشران چې میلاو شي زمونږ د نومونه واخیستل، اشاعة التوحید والسنه، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام، د دې مشران موږ لیدلي دومره په مینه د یو بل سره میلاویږي. قرباني کې عذاب دی که نه. فتفرق بكم، که تاسو د الله پاک د احکاماتو فرمان دغه نه کوئ تابعداري، زه به تاسو ډلې ډلې کوم. هغه ډلې دا چې به موږ یو بل له سزاګانې ورکړو، عذابونه ورکړو، یو بل ته بدې ردې ویو، د دنیا هغه لږ ژوند په دې باندې تریخ شي چې موږ یې بېدیني. نو اصل که علم وی، بېدیني نه وی، موږ ټول یو شانګې انسانان یو، یو شانګې مسلمانان یو، د یو قرآن د یو حدیث د رسول الله مبارک تابعدار یو. او بیا خاص کر په دې علاقو کې خو یو د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مقلدین یو، څه قسمه تفریقې پکې نشته دی. خو لیکن بنیاد زمونږ هغه یا جهالت دی او یا حسد دی، ضد دی، د هغې د وجې نه تفریقې جوړېږي. زه چې د دې ښاغلو چې دا د علاقې ښاغلي دي په دې شعر سره اجازت غواړم چې نہ میں جنت کا قابل ہوں نہ دوزخ میرا قابل ہے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. نو زه اجازت غواړم. والسلام.